بسم الله الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. رب العالمین د انسان نسل د دوو کسو نه خور کړی دی چې یو ته سړی وي بل ته ښځه وي. لومبی الله سړی پیدا کړ چې هغه ته حضرت آدم علیه السلام وی او الله پیغمبري ورکړه او الله په دې ځمکه خلیفه هم جوړ کړ او بیا دغه حضرت آدم علیه السلام د ګسې پخته د بره ایسې نه بره پخته الله راوستا او دا غینه یو زنانه جوړ کړه پیدا کړه حضرت حوا ورته وای او بیا دغه آدم علیه السلام او دغه حوا په میاس کې نکاح وکړه او بیا دنیا ته دواړه راکوس کړل او بچی د دواړو نه پیدا کړ د دنیا باندې ته الله خبره کړه. الله فرمایي یا ایها الناس اتقوا ربکم د خپل رب نو ویریږي پزړه کې یاره پیدا کې اتقوا ربکم دا الله لوی شان او عظمت پړه کې کېنوي دا الله مخالفت مکوي دا الله د سزا په ذهن کې تصور وکړي چې کله الله خلاف مو په الله به سزا راکړي کله الله د حکم خلاف ورزي مو کړنو الله به سزا راکړي دا الله لوی عظمت مخکې کېږي ځان ته هغه ذات دی خلقکم من نفس واحده چې د یو نفس نه تاسو پیدا کړی ټول وخلق منها زوجها او دا نفس نه دا بیبي پیدا کړه چې حوا ده وبث منهما رجالا كثيرا ونساء او د دواړو نه خدای بشمیره سړي او ښځې پیدا کړي. اوس دا دنیا بغیر د ښځې او د سړي نه چلیږي نه به وچلیږي او نه نسل زیاتېږي. که یوازې سړی وي په دنیا کې او ښځه پکې نه وي د دنیا د آبادي به نه وه. د عرف او د عادت په بنیاد ویم نور خو الله قادر دی خدای خو بې پلار او بې مور هم انسان پیدا کولی شي لکه آدم علیه السلام چې پیدا الله قادر دی بغیر د پلار نه پیدا کولی شي لکه حضرت عیسی علیه السلام چې پیدا الله قدرت او د الله هغه عظمت او لویي او طاقت په خپل دی او د عرف او د عادت په بنیاد خبرې کوم نو که ټول سړي وي نو نسل به الله یو زر سړي پیدا کړی وي او 2000 پیدا کړی وي یو لکه پیدا کړی وي کروڑې پیدا کړی وي اربې پیدا کړی وي او مغه سړي به نسل به وروسته نو زیات شي او که الله ټولې ښځې پیدا کړی وي یو لکه پیدا کړی وي کروڑې پیدا کړی وي اربې پیدا کړی وي هغه ښځې به وي چې هغه مړې شوې وي خبر به ختمه وه نسل به وروسته نو زیات شوی نه یوازې د سړو نه نسل زیاتېږي نه یوازې د ښځو نه نسل زیاتېږي نه یوازې په سړو د دنیا نظام چلیږي نه یوازې په ښځو د دنیا نظام چلیږي دواړه خدای پیدا کړل نو نسل الله جوړ کړ نو زیاتېږي 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 او تر قیامته پورې به څومره پیدا کېږي او څومره به مري دا د ښځې خاوند د دواړو تخلیق د انسان ژوند د انسان او زندگی د انسان په دواړو موقوفه ده. سړی به بار منډې وي ګټي به ښځه به کور کې دننه د هغې پخلی کوي او ماشومان به پیدا کېږي د ښځې نه پالي به دغه ښځه سړی به یې ورته د بار نه را پیدا کوي راوړي به یو نظام فطري نظام د الله نظام په دې سیسټم کې روان دی او الحمدلله ښه روان دی ښځې خوشحاله او سړی خوشحاله. لیکن زمانو یو سیز داسې دی چې دواړو کې خدای یو فرق پیدا
اول نه خدای فرق پیدا هغه فرق دا دی چې د ماشومانو د پیدایش الله خود انتخاب وکړي چې ماشومان به د دوی نه پیدا کېږي. نمبر 1. نمبر 2 الله دواړو کې فرق پیدا کړ. سړي له طاقت زیات ورکړو، ښځې له طاقت کم ورکړ. صنف نازک وکړ دا الله وکړل داسې سړي له زیات او ښځې له طاقت کم. او نمبر 3 دریم براشو سړي کې الله هغه خصوصیات نه دی پیدا کړي چې کم په ښځو کې الله پیدا کړي. سړی که سړي ته ګوري نو د سړي خواهش نه اوبرو کېږي، جذبات او خواهشات نه روچتېږي. او سړی چې ښځې ته ګوري د ښځې وجود الله داسې پیدا کړی دی چې د انسان نفس او د انسان خواهشات اوبرو شي او جذبات روچت شي. دا الله فرق پیدا کړی. سړی له خدای په مخ ویښته راخېږي، په برېتو ویښته راخېږي. ښځه چونکې الله پیدا کړې دی دپاره ده چې د انسان جذبات روچت کړي او د انسان خواهش روچت کړي. هغې له خدای پاک مخ د سړي نه ډېر ښکلی پیدا کړي. د هغې په مخ خدای ویښته نه راخېږي، د هغې په برېتو خدای ویښته نه راپیدا کړي. د هغې وجود خدای نازک پیدا کړی دی. د سړي هغسې نازک وجود نه دی کوم چې د ښځې وجود دی. ښځې له خدای حسن ورکړی دی، سړي له هغه حسن خدای نه دی ورکړی. اگر چې دواړه احسن التقویم الله وي په ټول مخلوق کې بهترین هیئت او بهترین وجود د انسان دی چې سړی او ښځه دواړه دی. د حیوان نه خدای په فرق دواړو ته کتلی دي. حیوان په څلور ګولې ګرځي، ښځه ده او که سړی د نیغ به ګرځي. حیوان له خدای پاک د مخ د هغه ته مه ګوره او د انسان مخ ته مه ګوره، دواړو کې ځمکې اسمان فرق. د هغې ښپو ته مه ګوره، د انسان ښپو ته مه ګوره. د هغې لاسونو ته مه ګوره، د انسان لاسونو ته مه ګوره. د هغوی داړو ته مه ګوره، د انسان داړو ته مه ګوره. د هغې پنجو ته مه ګوره، د انسان پنجو ته مه ګوره. ځمکې اسمان فرق دی. انسان که سړی دی که ښځه ده نو الله وی خلقنا الانسان فی احسن تقویم. خو په دواړو کې بیا حسن معیار ښځې له ورکړه او سړي له ورنکړه. الله دام کولی شي بعضې سړي خدای کوسه پیدا کړ، دام خدای خپل قدرت او طاقت شي چې ګورې که زه وغواړم نو سړي لا بې ویښتو مخ ورکولی شم. او الله داسې قدرت هم ښیي چې بعضې ښځو له په مخ باندې یا په شونډو باندې ویښته راوخېږي. الله دا خپل قدرت ښیي بعضې چې د دا کوم نو ښځو له په مخ ږیره راخېجولی شم، د ویښته یعنې ږیره نه مراد ویښته او برېت هم وله پیدا کولی شم. دا طاقت زما شته. خو دا بعضې ښځه خدای ښکلې پیدا کړه، خشتی پیدا کړه. سړی هغسې خشته نه دی. چېرته بعضې انسان سړی به ښکلې وي، عموما د ښځې په نسبت ښکلې نه دي. چېرته بعضې ښځه به بدرنګه وي، یعنې عموما د سړي په نسبت ښځې ښایسته دي، ښکلې دي. ساخت یې د سړي په نسبت مزېدار دی، اندامونه یې د سړو په نسبت مزېدار. الله فرق ولې؟ ځکه د دې مقصد له الله ښځه پیدا کړه چې د انسان خواهشات اوبرو شي، اوچت شي، جذبات اوچت شي. او د دې وجې نه بیا د سړي او د ښځې خپله تقاضا پوره شي او نسل ته خدای پاک پیدا الله دا حکمت په دې کې بچی پیدا شي، نسل پیدا شي او تر قیامت پورې. ولې دې نسل له بیا وروسته خدای امتحان مقرر کړ په دنیا کې او د امتحان پرچه د قیامت ورځ به پوره ورکېږي او بیا د هغې نه پس به بیا یا جنت وي یا به دوزخ. اوس زمانو په دې ملک کې په دې دنیا کې به عالم یوازې زمونږ ملک نه، په دې ټوله دنیا کې بعضې ښځې راوتې دي او هغوی د دې خپل چې الله په دې باندې کوم احسان او کوم کرم کړی دی د هغې نه ناجیز پیدا غوښتل غواړي. او هغوی دا کوشش کول غواړي چې سړی او ښځه دی یو سره یو بل سره برابر په برابر شي، سیم بلکل برابر په برابر. او دا ناره لګوي ولې ما او سړي کې څه فرق دی؟ سړی بار ګرځي، زه دې بار ما او سړي کې څه فرق دی؟ سړی دی بورقه نه پسري، لوپټه نه پسري، زه دې ولې بورقه او لوپټه پسر ما او سړي کې څه فرق دی؟ سړی څلور ښځې کوي، زه څلور مړونه ولې نه کوم؟ ما او سړي کې څه فرق دی؟ سړی به ډوډۍ نه پخوي، زه به ونه پخوم. سړی به څپلی نه صفا کوي، زه به ورله صفا کوم. سړی به د کور صفای نه کوي، زه به ورله صفای کوم. زه به ورله ډوډۍ ګرموم. دا یو څو ښځې راوتې دي او داسې قسمه نارې لګوي چې د هغې د وجې نه نورو ښځو کې
فحاشي او بربنډتوب خورول غواړي. دې پسې د بار دنیا او د بار ملکونو سازش روان دي او بالخصوص په مسلمانانو ملکونو کې او بیا زموږ په ښکلي ملک پاکستان کې چې کم حیا موجوده ده په ښځو کې او په جینکو کې او په لوڼو کې، نو هغه حیا سلکول غواړي، ختمول غواړي او بې حیایي او فحاشي په ښځو کې خورول غواړي او دا یو ناره ده. دې دپاره بیا هغوی مارچونه هم کوي، دې دپاره هغوی د اشتهارونه هم ورکوي او دې دپاره زمونږ بیا چې کم سوشل میډیا ده هغه هم په ډېر لوی رفتار کې لګیا ده او دا څیزونه دنیا ته خورول غواړي او د ښځو دا نارې دا دنیا ته رسوي. بیا ورپسې څه وایي؟ بیا وایي میرا جسم اور میری مرضی، زما وجود دی او زما مرضي رستا پکې څه دي. دا دویمه شو. اوس زما او سړي کې څه فرق دی؟ تا او سړي کې خدای د دنیا فرق پیدا کړی، عزت شریعت درکړی دی، عزت خیت درکړی دی، عزت په خپل دی، لیکن ساخ کې شریعت تعالی ډېر لوی فرق د سړي پیدا کړی دی. په دا خبرې به نه کوې، د سړي ماهواري نه کېږي، اوس تا ماهواري کېږي. د سړي ماشوم نه راوړي، ته به ماشوم راوړي. د سړي د ماشوم نه پس څلوېښت ورځې بیماري نه او ستا د ماشوم نه پس څلوېښت ورځې بیماري راځي. تا هغې کې ځمکې اسمان فرق دی. سړی که بربنډ هم ګرځي کمیس وباسي او صرف پرتوګ هم وي نو چا خواهش ورته نه راوچتېږي او تا مخ ښکاره کړه ټوله دنیا درته نیغ ګوري د خلکو خواهشات راوچتی ځان ته. تا اوس سړي کې د دنیا ځمکې اسمان فرق دی. دی وي نه نه داسې نه ده موږ د یو ټانګې دوه پلونه یو. ټیک تا منم د دنیا نظام په دا دوه پلونو روان دی. ما خو تاسو ته مخکې ووي چې نه بغیر د سړو نه دنیا چلېږي چې صرف سړي وي، نه بغیر د ښځو نه دنیا چلېږي چې صرف ښځې وي، چې دواړه یو ځای کې د دنیا نظام به چلېږي. خو احکاماتو کې فرق دی، د دواړو د زندګۍ تېرولو کې فرق دی. کوټه بغیر د دیوال او د برجې نه نه ودرېږي، که برجې نه بیا کوټه نه ودرېږي او که دیوال نه بیا کوټه نه ودرېږي. خو دواړو کې ځمکې اسمان فرق دی. برجې صرف چت ټینګ کړی دی او دیوال مال رڼا تیاره یخني ګرمي ټول کنټرول کوي. دواړو کې ځمکې اسمان فرق دا به نه وي. بغیر د کمیس او د پرتوب نه د انسان وجود نه پټېږي، خو کمیس او پرتوب کې بیا فرق دی. کمیس جدا کار ورکوي، پرتوب بیا جدا کار کوي. که کمیس نه وسته یو سړي دا دی په دې لاره کې ګرځي هېڅ فرق پرې نه پرېوځي، لکه یا به وجود سوځي او یا به لمبو له رواني یا به کمیس لیدلي او که کمیس دی وي او پرتوب دی اوس دنیا به وي پاګل دی ولېږي. جامه خو دواړه ده، لباس خو دواړه دی، وجود خو دواړه پټوي، خو کمیس او پرتوب کې ځمکې اسمان فرق. دنیا خو په دواړو روانه ده، ټانګې پلونه خو دواړه دي، نظام خو په دواړو روان دی، نسل د دواړو نه پیدا کېږي، جون بې د دواړو نه تېرېږي. که یوازې سړي هم جون نه تېرېږي او که یوازې ښځې هم جون نه تېرېږي. بالکل، لیکن دواړو کې داسې فرق دی لکه کمیس پرتوب کې چې فرق دی. دواړو کې داسې فرق دی لکه کټوی او سمسۍ کې چې فرق دی. د کټوی سمسۍ دواړو نه بغیر کار نه کېږي، خو سټوی جدا شي، سمسۍ جدا شي. د غوښې او ډوډۍ دواړو نه بغیر کار نه کېږي. غوښه جدا شي دی، سمسۍ جدا شي دی، کټوی جدا شي دی، ډوډۍ جدا شي دی. کې ځمکې اسمان فرق دی. دا باندې به خبرې به نه کوې. نن سبا بیا په شریعت اعتراض کوي او په اسلام باندې اعتراض کوي. وایي سړی څلور ښځې کوي، نو ښځه دې ولې څلور مړونه ونه کړي؟ تپلشه کوه. شریعت وایي نه به کوې، شریعت وایي نه به کوې. او چې دا کمې ښځې چغې وي د دوی څلور نه دوی سل مړونه څلور نه. تاسو ته چا د میړه خبره کړې ده؟ بیا ووره شریعت سړي د ځکه د څلورو ښځو اجازت ورکړی دی. واوره چې د دې څلورو ښځو نه بچې پیدا شي نو پلار یې معلوم دی او مور یې معلوم دی. داسې ده که نه؟ د یوې ښځې نه پیدا شو، مور هم معلومه ده چې دغه یې مور ده او پلار یې معلوم دی چې دغه ګلدین کاکې پلار دی. د بلې ښځې نه پیدا شو، مور یې معلومه ده چې دغه مور یې ده او پلار یې معلوم دی چې دغه زید یې پلار دی. د بلې ښځې نه پیدا شو، پلار یې معلوم دی چې دغه پلار دی او مور یې معلومه ده. څلورمې نه پیدا شو، پلار یې معلوم دی او مور هم چې دغه چا نه راوړ دغه مور ده او چې د چا په نکاح کې دغه پلار دی. لیکن که یوه ښځه د څلورو خاوندانو سره نکاح وکړي په یو وخت او بچې ته پیدا شي، نو مور خو به یې معلومه چې دا ښځه او پلار یې څوک ما ته پلار وکړي. یو وایي دا ما نه پیدا ده، بل وایي ما نه پیدا ده، بل وایي ما نه پیدا ده، بل وایي ما نه پیدا ده. یو وایي کاغذونو کې ما پسې لیکا، بل وایي نه ما پسې به لیکې، بل وایي ما پسې به لیکې. را علاج وکړه مار دی.
نسب یې چا نه شو، میراث به چا نه وړي، تربیت به څوک کوي، فارم بی کی بچا پسې لیکل کېږي، شناختی کارت کې بچا پسې لیکل کېږي، میډیکل کالج او انجینیر او استاد تجدید پلان به څوک راکماله. زه خو مثال خیم چې یو سړی څلور ښځې وي نو پلار معلوم دی، شناختی کارت کې دغه پلار ولیکي چې د چا نکاح کېږي او مور یې دغه مور یې دغه مور لیکي مور سره ولیکي. لیکن چې یو ښځه او څلور مړونه ماته پلار به څوک یوازې زباني جمع خلق خو نه دی کنه. او د طلاق اختیار وي سړي سره دی، ښځې ته هم د طلاق اختیار میلو شي، ورکه د طلاق اختیار. سړی طلاق جرم دی، ګناه ده، مونږ سړو ته وایو طلاق نه ورکوئ. ابغض المباحات په بعضې موقعو کې جایز دی، خو د خدای ډېر بدي شي، طلاقي سړی د خدای ډېر بدي شي نه به ورکوي. لوی جرم دی، ډېره لوی ګناه ده. د هغې طریقې دي که د ښځې خاوند میانځ کې ژوند نه تېرېږي نو شریعت د هغې طریقې مونږ ته ښولې دي، طریقې سره ګزاره وکړه. شریعت څه وایي د اول وخت نه دا خبره ذهن کې واچوئ چې زوی له نکاح کې صلاح ورسره وکړه، بې صلاح والا ښځه مه کوه. که بې صلاح دی خو سبی نه وه خو طلاق ته به نوبت ځي. ګوره شریعت دونه لحاظ ساتي. ښځه چې ورکوې صلاح ورسره وکړه، د پلانکې لږ لږ ورکوم ولې اسې نه د هغې نیغ خوښه. ډېر خلک داسې کوي مور او پلار د جینۍ هلک نه خوښ، د هلک جینۍ خوښه او په زور یې ولو کړي، وروسته یې کور والېږي. شریعت وایي نه، داسې به نه کوي. ایما امرأة نکحت بغیر اذن ولیها ونکاحها باطل باطل باطل. ښځه به هم بغیر د خپل پلار او مور نه، اگر چې دې باطلون کې بیا زموږ علما څه خبرې کوي، ښځه به هم بغیر د مور او پلار د اجازت نه بغیر نکاح نه کوي. سړی به ورته سباله سره باغونه وخی، شنه باغونه به ورته وخی، دوکه به کړي، داس نکاح به پرې وتړي او سبا به ترې فایدې والې او پرې به بیا به څه کوي. وایي به چې بله ښځه مې نشته او میانځ کې به بله ښځه بیا به څه کوي. هلک به هم بغیر مور او پلار نه ځان له ښځه نه کوي. ولې سبا به دا جینۍ ټیک نی غلطه به د مور پلار د تجربه را ستا بچی هغه تجربه نشته، د مور پلار د تجربه را ستا هغه تجربه نشته. مور او پلار تله راوړی به نه وې او دعا به یې کوله خدای ماله بچی راکړي، تله دنیا ته نه وې راغلی. او مور او پلار چې دې واده کو هغه وخت کې تمه وه چې ماله بچی به میلاویږي، او چې بچي وشي نو د هغه وخت نه په زړه کې سوچ چې کله به لویږي چې ښځه والا وکړم. غریب په تمه تا ته ګیره سپینه کړه، ګوډونه چاري وکړه او ته ځان له خپله ښځه ګورې، مور پلار سره صلاح نه کوي. مور پلار به جینۍ سره هم صلاح کوي، ژوند د هغې تېرېږي. هلک سره به هم صلاح کوي، ژوند د هغه تېرېږي. هلک به بغیر مور او پلار نه نه کوي، جینۍ به هم بغیر مور او پلار نه نه کوي. ولې چې دا ټولې صلاحګانې یو ځای شي نو ژوند به مزېدار شي. بیا څه وایي؟ بیا دویم نمبر وایي شریعت وی هلک د جینۍ وګوري، ودې ګوري جینۍ. جینۍ قتل د هلک نشته پکې، هغه ښکاره ده، هغه کتي شي، هغې ضرورت هم نشته. جینۍ به ورشي چې ته کور کې د مرچکو په بهانه او د ټیپرو په بهانه او په هلک به نظر وکړي، اړو څه مشکله ښه په لارې هم کتي شي. لیکن هلک د جینۍ قتل ګران دي، نه چې کومه جینۍ غواړي وګوره لمون دی، هسې نه سبا دې نیک خوښه ژوند به د جینۍ تباه او برباد شي. ګوره شریعت دونه د ښځې لحاظ ساتي. د هغې نه پس بیا څه وایي؟ مهر به ورکوې ښځې ته. ولې چې په تا لږ زور راشي، هسې نه چې سبا یې طلاق ورکړو مهر دی نه ځي، کور به ورکوې، کوټه به ورکوې. دونه شریعت د ښځې دی. قسم په خدای چې شریعت څومره د ښځې خیال ساتلی دی که نه، په یو مذهب کې دومره د ښځې خیال، یو قانون او یو مذهب او یو قوم هم دلې ساتلی. په جاهلیت کې دا ښځې به لوڼه به جمدی خاصه. الله قرآن شریف کې اعلان کوي چې نه، لا تقتلوا اولادکم خشیة املاق نحن نرزقهم وإیاکم ان قتلهم کان خطئا کبیرا. پام کوئ لوڼو به جمدی نه خاصوئ. ګناه د ظلم 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 ظلم. ښځو له په جاهلیت کې میراث کیسه نه وه، اوس هم په ډېرو وطنونو کې د ښځو په میراث کیسه نشته. شریعت والا باقاعده حساب مکمل. دلته څه وایي؟ وایي نه که نه مونږ سره شریعت ظلم کړی دی. چې شریعت ته څوک ظلم وایي او خدای او رسول ته څوک ظالم وایي، قسم په خدای په څلور مذهبه کافر دی مسلمان. ته خدای ته ظالم وایي، شریعت ته چې ظلم وایي خدا دی خدای ته ظالم وایي. شریعت خو خدای راوړی دی، ما سره ظلم کړی دی. ولې؟ سړي له دوی سی دی او ما له یوی څه. په دې دې هم پوهېږم سړي له دوی سی دي دوا بلکل، خو بوج د هغه په سر دی ستا په سر نه. په هغه دوه ویسو چې هغه ته میلو شي نو د هغه پنځه شپږ لوڼه دي ټولې به ودی. بوج پرې راغی که پرې نه، د هغه خویندې دي څلور پنځه به ټولې دی ودی.
کپلاری نی بوج پراغه کې پرانغه پتا څه بوج پاغه د ټولو لولو د ودولو بوج دی د غریب مثلا کپلاری نی د خويندو د ودولو پټول بوج دی کترور وته پکور نه سلام هم ساتي کخور وته پکور نه سلام هم ساتي پتا څه بوج د بچو بوجم پاغه پتا نشتا مہر باب درکې دا پاکستان زیاتی انعام شو ته خاون له مہر نه ورکې او مہر درکې د پلار نم دلاله بوج در باندې نه د بچو شتا نه باندې د خويندو شتا نه باندې د خاون شتا نه باندې د مور شتا نه باندې د پلار شتا دارو درمل دې پسړي جامه دې پسړي د پیزار دې پسړي دي ډاکټر دې پسړي هر څه دې پسړي دي مفتو کې د پلار نه درتا اشاره نمبر 1 بل خاون د مہر درکدا دې پیلې نام شو زوی دې مړ شو هغه نم دل راځي روړ دې مړ شو هغه نم دل راځي تر دې مړ شو هغه نم دل راځي نور سکه خرچه دې نشتا او شی د لړې را روان دي نور څه غواړي د سړی هغه ډبل ته تپس خېږي چې هغه له دوی سیدي او تعالی پکې بهر درکې ته مہر نه ورکې هغه ته کترول پور نه پاتې رام ساتي پور نه پاتې رام ساتي نور پور نه پاتې رام ساتي ته څوک ساتي هغه استاد جامع او د دارو درمل ټول خرچه پراته او ډبل بنالي کله خدي سي صاحب کې د سړی په نسبت ډېریږي اخو غاړه کې کالی نه شي ته غاړه کې شل تولې کالی نه لګي نام دله میړه کې نام دله خاون کې مال ولې ایسا کما شو د کور کې نه د کور سردار بالغ ته ډډوا شریعت وایي قسم په خدای چې شریعت کم حق خود ور کړی دی ملت په ورنه کې جام دې به نه خته مہر ولا ورکا رسول الله صلی الله علیه وسلم په مرض وفات کې څه فرمایي مرض وفات کې فرمایي چې کله بیمار دی مرض وفات کې اعلانونه کوي خاص اعلانونه نو سوي الا فتقوا الله فی النساء خبردار د خدای نه ویریږي د خزو په حق کې او خزو سره ظلم نه کوي الله پیغمبر مبارک خزو سره ظلم نه کوي دا استاد الله کې تیبیانی دي کته پلار کر پرې دې غریب بلاړ شو کته پرې نه خو د غریب نشي کنا جوړ شي ته ډاکټر لبوزه خپه خو کته وي چې نه مزګار دردونه و په تیریږي په کور کې وپرته کرور راشي او تو تعالی کې خراب شو کته وي نه دې پرې د کورتا ټول مرده مرور مخبه په حرامي زقیدیان نشتا په کور کې نو تاسو به ظلم نه کوي خذو سره سلوک کوي ماته شریعت دا وای چې کور ته سودا راوړي زویله مور کا ولور نه ورکا ولی لا قابل الحمد لله په نسبت او رښتیا خبره ده چې زویله دې کوته ده کېلو ورکړه غونډه وای او کلور لري ورکړه هغه ته کېلام نه خوري هغه وی لالا مې راځي بایجان مې راځي رور مې راځي لاول باغله ورکې رسته په خپل دا مرحومه ده غریب دا په کور کې دنه چې واده نه ده نو پلار ته ناسته ده دا رور ته ناسته ده او چې واده شي خاوند ته ناسته ده ځکه شریعت وایي او په زوی د جنت زیرې نه دی راغلی او په لور راغلی رسول الله مبارک فرمایي د چا یو لور شوه لاول درې بیا دوه اخره کې یو میادې دا چا یو لور شو دی پلار ولا ښه تربیت وکړو او ښه اخلاق یې ورته وښود د دې یو لور د تربیت په وجه به الله دې پلار او مور له جنت ورکړي او د زوی نه دی راغلی چې د زوی تربیت وکړي جنت به ورکړي ټیک ته بیا خبره ده تربیت وکړو خدای پاک به واسه احسان وکړي او د جور باندې د جنت زیرې راغلی دی او په زوی د جنت زیرې نه دی او رسول الله مبارک سوی بیا بل وورا بل سوی التوی وی الجنة تحت اقدام الامهات جنت د میندو د قدمونو لاندې دی الجنة تحت اقدام الاباء نه دی ویلي چې د پلار د قدم لاندې دا څونه لوی د شریعت ورته د خدای باندې چې شریعت کوم حق درکړی دی او شریعت کوم عزت درکړی دی هغه عزت کې اوسېږه دنیا دې ګل دی آخرت دې ګل دنیا دې خوشحالي آخرت دې خوشحالي دنیا عزت دې آخرت دې خوشحالي الله خوشاله ده الله کائنات هم خوشاله ده الله فرشته خوشاله نو دې پرستنه نه پیو بس ټول نه شو کړی زمونږ د خیبر پښتونخوا خلک خو الحمدلله پټو سترګو به جنت ته دا پښتنې خدي په پټو سترګو به ان شاء الله جنت ته
دا پاکې ښځې په کور کې دننه پاکې، خاوند سره هر قسمه سختو حالاتو کې خپل وخت تېروي، رور سره په هر قسمه سختو حالاتو کې وخت تېروي، د پلار مور سره په هر قسمه سختو حالاتو کې وخت تېروي چې دا جنت ته نه ځي، څوک به جنت ته ځي؟ موږ په دې ښځو ګورې ظلمونه کوو، په شریعت کې ظلم نه کوي ښځې سره، زیاتې به نه کوي ښځې سره. نو زما وروڼو شریعت حق ورکړه، بل مذهب حق نه دی ورکړی، اسلام حق ورکړه، جمدی به یې ښخولې، میراث کې به دې نه او چې بیماري به یې راغله که نه ماهواري، نو ښځه به یې په ځان له کوټه کې منتقله کړه او ورسره به یو ځای کېده نه، خاوند لرې ځای نه به یې ډوډۍ ورغورځول، او چې ماشوم به پیدا شو نو څلوېښت به د په خرابه سپا کوټه کې وه، هلته به ناسته وه، ډوډۍ به یې ورته ورویشته، جون به یې ورسره یو ځای، لاس به یې ورسره نه ټچ کړ، او چې خاوند به یې مړ شو یو کال عزت و څونه یو کال، اوس خو څلور میاشتې دی، لس ورځې، اوس خو اسانې درس دی، بیا یې ورسره لاس نه یو ځای کو، جامې به یې نه بدلولې، کال کې به یې لمبلم نه، خابین به ترې خطه، ډوډۍ به یې لرې ځای نه غورځوله، اوس خو یې سب نشته، لاسم یې لاولې چې جامې هم بدلولې چې صرف خوشبو مشبو به نه پورې کړي او ځان به نه ډکړي، بس دا خبره شوه. دومره سته ښځې حق خرابو، پیغمبر مبارک چې راغی وی نه، جنت د مور د قدم لاندې دی، د مور حق درې چنده د پلار نه زیات. رسول الله مبارک صحابي تپوس کوي من ابر چا سره ښېګړه وکړم وی امک، وی بیا چا سره وکړم وی امک مور سره، بیا چا سره وکړم امک مور سره، بیا چا سره وکړم ثم اباکا، درې چنده د مور حق د پلار په نسبت په بچي زیات دی. نور څونه حق، نور څه غواړي؟ دا حق غواړي چې بربنډه ګرځې، ته چې د قصاب نه یو کیلو غوښه والی نو پټه یې ساتې او که نه په ګوتۍ کې او که نه په کور میدان کې کولاو ساتې، ځان تپوس کړه پټه، ولې که بار مې پلیټ کې کېښود پیشوګان به راشي، سپي به راشي او به تسته، نو یو کیلو غوښه خو په ګوتۍ کې په شاپر کې او په پرچ کې پټه ساتې او 2 منه غوښه کولاو ساتو، اقل دی دا اقل، یو کیلو غوښه خو پټه پیشوګانو نه، د سپو نه، د ماشو نه، د میږو نه، یو کیلو غوښه او 2 منه غوښه، ماشاءالله دا کولاو کا، دا کولاو کا، ماشاءالله دا عقل دی، دا خو عقل نه دی. یورپ خو د ښځې نه مرداره غوښه جوړه کړه، یورپ مونږ الحمدلله ښځه د سر ګل دی، د مونږ د پښتنو ښځې د سر تاجونه دي، د سر تاجونه دي الحمدلله. ستا خو هغوی یورپ خو دی څه شی جوړ کړی دی؟ مرداره غوښه، په مرداره غوښه ټپوسان راځي او تختۍ که نه، یو دی نه ټپوس راځي حمله کوي، بل دی نه ټپوس راځي حمله کوي، بل دی نه ټپوس راځي حمله کوي. د یورپ د ښځو همدغه مثال دی، بوای فرینډ او ټپوسان راځي او هر څوک د خپله پیدا کړي. الحمدلله مونږ ښځې په کور کې ناستې د سهار وختي چې پاڅي قرآن شریف راولي تلاوت شروع شي. جنت ته به دي د پښتنو ښځې، د پښتنو لوڼه جنت ټیک د پنجاب او سند بد نه ویم، لیکن پاکې ښځې شته، شکر الحمدلله. خو ما ته د خپل ماحول معلوم دی، ځکه د پښتنو ښځې یادوم، د پښتنو لوڼه، د پښتنو خویندې، د پښتنو میندې، د پښتنو تروریانې، دا بوډاګانې، دا جینکې په پټو سترګو به جنت ته انشاءالله. یورپ تا ښځه کولاو کړې ده، کومه کیله چې په پوستکي کې بندې رښتیا وایي محفوظې کې نه، کم سیو چې پوستکي کې بندې محفوظې کې نه، کم مالټه چې په پوستکي کې بندې محفوظې کې نه، او چې د کیلې نه پوستکي دی مچان ماشي وبنګېږي ستاسي، مالټې نه پوستکي لرې که په 15 منټه پس ستانه، سیو نه پوستکي لرې که یو 3 منټه پس ورته وګوره تک تور به یې ستانه. نو مونږ وایو چې ښځه د حیا په پوستکي کې بند دی، نو دا محفوظه ده، او چې کومه ښځه د حیا دا پوستکي او دا لباس دی لرې کې، دا محفوظه نه ده، دا ګن شو بیا عزتمنده خو دا ښځه ده. جون خو دې ښځو تېر کا الحمدلله، ښکلی تېر کا. تاسو ته ازبکستان ته یاره چېرته مې د ښځو کوم حال ولید، ډېر حیران شو. هلته سهار وختي به سړی هم د کوره وځي او ښځه هم د کوره وځي، دواړه به کار کوي، سړی به هم کار کوي، ښځه به هم کوي. سړی وځي ماسخوتن را پیدا شي، ښځه هم وځي، ښځه یو خوا ځي او قسم په خدای په دې لارو کې جارو ښځو سره او سړکونه صفا کوي.
جارو وسه غټه جارو لګیا پاڼې راوړي په یو منډه لګي کار کوي په هوټلو کې لګي خلکو ته ډوډۍ ږدي ایره نه خانو کې ښځې لګیا دي او خلکو له ویښته سمه یې جامتونه ولګوي او سرونه ولخري په دغه کې لګیا دي لښتو کې لګیا دي هغه صفا کوي هلته خو د صفې ډېر دی او په دغه کې چې لاړ شي فروټ منډی کې بوډیګانې ښځې ځوانانې ښځې وي فروټ به خرڅوي ټول به هغې ته ناستې ښځو پیداوار خو د سړو په نسبت زیات دی د ښځو پیداوار د سړو په نسبت په ټوله دنیا کې زیات دی رسول الله مبارک فرمایي اخره زمانه به داسې راشي چې د یو سړي به په سر به 50 ښځې وي دونه به ښځې زیاتې شي ما تپوس وکړ یو بوډۍ ښځه هوټل کې هغې به روټۍ راوړله مولا غریب به څه کول وختي به پېشمني راله چې رابله نو زر زر بیا صفۍ به یې وکړله د هغې نه پس به یې چای په ناشته پخه کړه هګۍ مګۍ او دا څیزونه یې پاخه کړل بیا به یې په میزونو پلیټونه کېښودل بیا به مونږ به چای څښله سامان به یې راوړو کې به یې ښودل هغې چې به کله د خلکو ټولې چای مې وڅښل دا یو بوډۍ ښځه وه نو بیا به یې څه چل وکړو لوښې به یې غونډ کړل بیا به یې ووینځل دا به تقریبا د 11 بجو پورې د هغې دا ډیوټي وه هغې نه پس به بیا بله نوره ښځې به رالې د غرمې ډوټۍ به دې به غریب به څه کول دې به جارو را واخېستو جاړن به یې را واخېسته نو دا به د لارې به صفا کول تر مازدیګر ماښام ماسخوتنه پورې به د دې غریبې دا ډیوټي وه ما ورته ویل دا تاسو څه کوئ بس وایي دا خو به مونږ سړی به م ګټي ښځه او په څه دې پیسې دي په شراب ټولې پیسې په شراب قرضدارې ګرځي پیسې ورسره نه ټینګېږي څومره تنخواه ښځه په شرابو لګوي او سپي ساتي او پیشوګان ساتي بله پیسې په پسکو په پیشوګانو لګوي 2 ګنټې 3 ګنټې سپو سره پیشوګانو سره په لارو منډې وي ورزش وله وی کوم 2-3 ګنټې سپو سره منډې وي او د سپو علاج کې یو قیمتي سپي ساتي په کور کې چې کور نه د سپي په کور کې ناست دي د مارونو ټوله پیسه په سپو په پیشوګانو په شرابو ته لاړه او په دمبملو ته لاړه ټوله ورځ ډیوټي ټوله ډیوټي ماشاءالله زمون ښځو خو الحمدلله بالغ ته رډه والده ښه مزېداره او سار وختي به درته وایي سړیه 2 کیلو ټیپر راوړه 3 کیلو دا غوښه راوړه او 2 کیلو ورسره وچ پیاز راوړه او 2 کیلو شنه پیاز راوړه او 2 مرچکي راوړه او دومره ورسره دڼیا پکې ګورې دې یېره نه شي پودینه دې پکې یېره نه شي او کېړی مې زړي دي ما یو جوړه کېړی هم پکې راوړه چې غریب د کور باندې تو درېږه که نه یاره یو شی مې هېر شو که نه څه پکې خدایه یې نری غوښه مې 1 کیلو راوړه بېګا مې خېټه خرابه وه چې بیا وځې د ناشتې هغه هګۍ هم خلاصې شوي دي چې بیا غریبو دې ته راوګرځه که نه صبر وکړه پیره مې پاتې دی اب هم راوړی که نه نو چې غریب لاړ شي سړي ور ورپسې وډبوي بیا څه بیا څه پاتې نو څه کې به یې پخې پېش ته څه دی هم راوړه که نه نو غریب چې د کوره بار وځي نو د دروازې مخې ته هارټ اټیک ورا پرېږدي دې ته به چا پلار ټینګ شي موږ له حق نه راکړې یا صاحبه سار وځي زموږ غریبانان ګوډ کوي او چاري کوي پټي ته ځي نو په 2 بجې را برق شي په 2 بجې په 2 او خولې ته بیږي غریب ټوله ورځ چاري والي سستورې والي او ګوډې کړي اسان کار دی ټول په ځانور کې ابل غریب دیانه له لاړ شي ګلکار سره مزدوري کوي او ګلکار وځي دیوال ته خو یې تور نور په د پاسه لګي او ټولو دیانو کې غریب ما رو پین خوږیږي غریب سار نمازیګر پورې سان کار دی راشي ستړی ستومانه راشي ابل تجارت ته تللی څوک چرګان خرڅوي خواران څوک لوګوپیان خرڅوي او څوک په لارو کې چولې خرڅوي او چغې وباسي ګرمې چولې څوک چرګان خرڅوي په بانګۍ کې څوک سار نه ماښام پورې پیسه پیدا کوله سان کار مازدیګر ماښام ستړی ستومانه راشي او ښځه وایي زما حق نشته وایي ما له شریعت حق نه دی راکړی جامه دې په خاونده شکر الحمدلله لوپټه دې په خاونده پړونه دې په خاوندې کېړی دې په خاوندې چې ناجوړه شي ډاکټر دې په خاوند دارو په خاوند که پلار کره زی پلار کره نو موټر تیار درته ولاړ دی او که موټر نی نو ببو غواړو چې ته تللی نه ده چینکي ته زه ببو یم چینکي درته ولاړه ده هغې په منډه ځغلی هېڅ مشکل نشته دی او که چرته غم خادی له ځې نو چېرته په دوربین کې به د رشته دارانو کې والي په دوربین کې لرې ښه یو سړي ته چاته وي دا مې خپل دی وایي ستا څنګه دی خپل دی وایي رده توت ته زمونږ توری ختلی خیال دی راغی د دوی توت ته زمونږ توری ختلی ځکه م خپل دی نو چېرته لرې په رشته دارانو کې چې خادي وي نو 6 ډوډۍ به خامخا جوړ بشیر جانه شکر وباسه چې د غم خلاص خدای ظالمه دا موږ نه تپوس وکړه غم نه خلاص شکر وباسه
والله کدی را سره دلته ناشته کړې اوس بار ته ګرځېده منډې تړلې به دیوالې بیا به چورې که مولوي صاحب زما کار دی غفور مارکیټ ته ځم او جامې ولاړم نظر خدای صاحب نه لګېده دا به شرمولو چې دیکې در کړو نیت یې لا بېل غورځولې بره مې دې پورې کوله چې دا غریب ګرځي آس په سړي باندې د ستړې ستومانه راشي هر سال الحمدلله دا خدای ورکوي د سړي په لاس عزتمند ښځه چې هغه شکر ادا کړي چې صالحه ښځه د خدای شکریا ادا کړي د خدای شکریا ادا کړي او بدعمله ښځه دا چلونه کوي هغه د خاوند په ستړې نه دی قرآن شریف کې الله فرمایي چې د کور نه بار نه راشي کور ته راشي د ښځې مقصد دی تسکنو الیها چې ته سکون حاصل کړي ادل په لاس خپې لږ زور کې چاپي دی خاوند مې ستړی راغوري کې لږ زور په لاس خپودل لږ زور کې چې د لزر پخه کې بالغ ته تکیدي او چې اوده شي اوده اي ماشومان شور مکه پلارم ستړي دي یو پټي خوب وکي دا خدای جنت ته جنت خدای دې ستړي مې پیاله چې اورګه په منډه درته کو چيني نه دا گاونډي د کور نه په بدل غواړي وروړي ولا کپېني ورقه په سر کې دا گاونډي د کور نه وروړي او چې ولا پخه کې که چې اخلاصي گاونډي د کور نه په غواړي او پیاله چې راکه مونږ به روسو درکو او خاون خپکې نه خوشاله وساتي د دې ښځې نه خدای خوشاله دی د دې ښځې نه الله راضي دی دا جنتي ښځه ده او چې خاوند ستړی ستومانه راشي رمبې کېږي لور کېږي او خولې ته بیږي او دا کېنه وایي چې ښځې ډېر ستړی مې یو دوه لاسه راباندې کېده ځه مړه دوه لاسه کېده دوه لاسه مونږ ځان له ستړي یو پیاله چای پخه کا بار به ډک شوی وي اوس به سره څه کوي بیا به سره څه کوي دا دوزخ دی که نه دی اوس دا ښځه دوزخ دی دا ناشکره ښځه ده دا شکر ګزاره نه ده دا ناشکره ده چې ټماټر دی ولا یوړه نو مرچکې او دا وټکه وخوره دا شکر ګزاره او چې غوښه دی ولا یوړه داسې راته وګورې مړه توره غوښه دی راوړه خو به دې راوړې ټول عمر خولې م څښا شوې چې د نرۍ غوښه به دې راوړې وه دا ناشکره ده چې د بنده شکر دی دا نه که د خدای شکر هم نشي د خاوند شکر به للرجال علیهن درجات د سړو په ښځو درجې دي دا به کې حدیث وایي نه 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 موږ څوک نو ټول سړي خو تباه او برباد شو سهار نه ماسخوتنه پورې خولو جب جبرا چې ستړي ستومانه دي ډاکټر نه پواله د هر څیز د ښځې چې چېرته لرې رشته دارو کې وادي رشته وایي څو جوړه پنځه شپږ دا مې د اومې جوړه اومه کې باندې یو جوړه چې یو ځل واچوي نو بیا خو هغه نه اچوي دا مې د نکریزو شپې ده دا د میلمنو ده دا د څه ودې وي لکه د ولیمې ده دا د اومې د ولیمې شو دا د خپې ارتې شوه دا د خپې تنګې شوه زمونږ پکې څه شو د سړي وادي یو جوړه یا دوه جوړې شکر دې مونږ په دې خوشحاله یو خاوند ولا په شوق راوړي دا جامې او ورته خوشحالي الحمدلله خو دې د پاسه به دا نه وي چې د ما حق نشته مولوي جګر صاحب د خدای پاک وبخښي هغه به وایي ټول حقونه ولا مونږ ورکړي دي خو یو یې پاتې او یو حق یې دا دی چې د بالا ماڼۍ په دې بازار کې زه ورته په بیم شم که نه او دا را باندې سوره شي او ګرځو دغه یو پاتې باقي حق مې نشته الحمدلله ما نه دی ورکړی شریعت ورکړی الحمدلله شریعت وایي په خپل کور کې کېنه او د کور سردار یې که د خاوند دی وړی چوی او که جمدي کېږي او که مړ کېږي تاله به یې راوړي جامې جوړه هر څه به راوړي ولې خدمت ولا کوي ښځه بچي ولا ساتي ولا خبره نه ده ماشومانو پودې ولا پاکوي ماشومانو سره غریب جون تباه شو کم ماشوم چې بچی ستا د شپې راویښ شو نو رښتیا ووایه پلار له غوسه ورنه کېدو ماشوم جړی موږ دې د خوبه وویستو غریبه د خوب نه وتله څه چې ته ویې د خوبه وویستو خو چې په تا خوب ګډوډ شو په هغې هم ګډوډ شو او کنزل نخرې به په ښځې ته کې په سر ته مور سره چې ماشوم نه قلالیږي او بوډۍ ورسره په ډونګ واندې والو ماشوم ورسره قلال غول چې یو کې ته ترې کرکه کې او هغه غریبه هغه ماشوم بوځي او هغه متیا دی ولا په لاسونو پاکوي ورمې انزل اسان کار دی دګره د خپل دوی وړې ته ووینځه د یو خپل دوی وړې یو سړی دې ووینځه زه به نام دې سړي ته ووایم هغه غریبه لګیا ده هغه ورمې ولا دغه د متیا ته ورته ووینځي دا غول به هغه ایندي هغه پیمپرې ورته اچوي او د هغې نه چې ټول خوناټي د غولو ډک شي ولا وینځي پوزه ولا پاکوي صفایي ولا کوي او ګرځوي یې غریب خوشبو 15 منټه پس متیا دې کوي او صفا کوي 10 منټه پس متیا دې کوي او صفا کوي اسان کار دی دا د ښځې دې غریبه برباد شو په ماشوم
په دې کې موږ په ښځو ظلمونه کوو په ښځو به ظلم نه کوې جاتې به نه کوې ښځه ستا د کور څوکیداره ده ستا د میلمه عزت په ښځه جوړ دی د میلمه عزت ښه مزېدار څه چرګوټې راوړی هغه یې صفا کړي هغه یې ووینځي هغه یې دله پوخ کړي ته یو کټوۍ پخه کړه چې پته راته ولګي سان کړه ځکه نه ته یو پنځه ډلې دانې صفا کړه پاکې کړه په چج باندې یا مټې مې خوږي دانې غنم جوار دله هغه صفای کوي ځکه نه یو جوړه جامې ته ووینځه پنځلې شي جامې دله هغه ووینځه اوچۍ استری کول یو کمیس استری کول موږ ته ګران دي هغه غونډ د سار نه ماښام پورې لور دې لګیا ده ښځه لګیا ده جامې استری کوي او د خاوند عزت په هغې ستاره څه عزت د خاوند په هغې جوړ دی میلمه له دې ښه مزېدار سور کړی چرګ ولېږي ښه مزېدار خوراک ولې ولېږي ښه مزېدار لږه یې پکې مالګه زیاته کړه وایه لږه یې شی خراب پوخ کړ وایه که ټول ښځې کوي چې دومره خدمت ښځه کوي ته به د ښځې قدر کې احترام به کې ژوند به هله تېرېږي چې دواړه په محبت یو بل سره ژوند کېږي ظلم به په ښځه بلکل نه کوي زیاتې به نه کوي لیکن هلته څه وایي میرا جسم اور میری مرضی څه او بیا 8 تاریخ باندې ردوی هغه مارچ دی ښه میرا جسم اور میری مرضی زما وجود او زما مرضی دا ستا وجود دی بے شک زما په دې نسبت وجود دی چې فایده دې ځاخلم زما د سترګو نه زه فایده لرم پوزې نه ځاخلم غاښونو نه ځاخلم لاسونه نه زه اخلم بے شک بالکل په دې نسبت زما خو حقیقي خالق او مالک زما د دې وجود څوک دی که ته د خپل وجود اختیارمند دی او دا وجود ستا وي نو ښځه ولې پیدا کېدې ځان به دې سړی پیدا کړی او چې دا وجود ستا دی او میرا جسم نو دا فالج دی ولې دا سترګې دی ولې لنځېږي د پلار چې دی دا وجود او دا مړ کېده ولې د مور چې دی دا وجود او دا مړ کېده ولې دا خپې کونډۍ دی ولې خوږېږي دا غوږونه دی ولې کڼېږي نه 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 وجود د الله دی مالې را کړی د چا دی الله او مرضی زما نو که ته مسلمان نه نو بیا وایه او که مسلمان نو اختیار به زما او مرضی به د چا وي د الله به قسم په خدای کتبی او چتی کړی دي او په کتبو سدي کې میں آوارا میں بد چلن فخر کوي جدا والا ګرځي فخر کوي جدا بد چلن فخر کوي په دې خبره چې بد چلن او سړیا الله به دې دی ما په دا خبره خپل لاله نه د پکار خو زه به درتا وی که په ما باندې ترکاری ګرمه نو بلستان ځان بیا په خپل ګرمه او څه خبره او زما وجود دې کله د خپل خاون نه بچی راوړم او کله بل چا نه راوړم ستا په مخ لکه دا د زنا خبرې نه دي او ای پرده په شریعت کې مولا راسته دا مولا پرده مرده پکې نشتا پرده مولا نه درسته پرده رب العالمین راسته رسول الله مبارک دا اعلان کوي یا ایها النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیهن من جلابیبهن اے مبارک پیغمبره د خپل بیبیانو ته موایا لونو ته دې موایا د مسلمانانو ښځو ته موایا چې په ځان د پاسه پړونه برقه دا ما ویلي دي که دا الله ویلي دي نو که خدای مانی خو خدای ویلي دي او که خدای نه مانی نو بیا زه خو صرف د الله خبره درته راسم ما خو نه دي ویلي او بعضې څه وایي نه وایي موږ ته خپلې لوڼه خویندې معلومې دي دا پاکې دي زمون په اعتماد دي اسه تاسو نن تاسو کومه په صحابه او په صحابياتو بیبيانو اعتماد زیاتو کې پدوي وای پاوی د رسول الله مبارک په بیبيانو امهات المؤمنین د مسلمانانو مېندې پاوی اعتماد زیاتو کې پدوي دي پاوی اپا کې وی بیبيانې هغه متعلق قران اعلان کوي الطيبات للطيبين قران وایي چې امهات المؤمنین پاکي دي خدای کوي ورته چې پاکي دي او بیا وایي په پیغمبر ابو بکر پس خدای په اعتماد دې دا پاکي دا الله قران کې وایي چې دا پاکي دي پاکي او بیا رسول الله مبارک ته فرمایي پړو پس تا په لور خور اعتماد دي وی با په شیطان په اعتماد نشته ویګه حسن بصری غند شخصیتي او رابع بصریه غنده خزای چې د تقوا د پرهیزګارۍ نمونې دي او میاس کې قران د خدای کتاب پروت او د پیغمبر حدیث درې مو سره شیطان
خزه هغه خزه ده چې حیا کې ده حضرت فاطمه ده رضی الله تعالی عنها چې رسول الله مبارک ورته فرمایي فاطمه غدا میاش را قتل ده نو به نه قتل نو بیا ودی فاطمه میاش قتل ده نو بیا وته نه قتل نو بیا وته فاطمه بچي میاش قتل ده ای بابا زه خود دوی مې درې مش په میاش ته نه ګورم بچي ولې په دې وخت وته سړی ګوري په دې میاش زمو د سړو نظر یو دی حالانکه که یو دیوال ته خدای سړی ګوري ګناه پکې نشته اسمان ته مونږ ګورو خدای مته ګوري او چې رسول الله مبارک فرمایي ګوره ګناه ده کم نه لیکن دا د حیا او چې کله مړ شو نو وصیت یې په مرګ مخکې وایي چې کله ما جنازه وړې نو په ما په کفن د پاسه په وجود به لرګي کېږدي او څادر به واچوي دا د ښځو په جنازه کې کومه ډولۍ ده وایي چې زما کفن باندې د چا نظر رسول الله مبارک فرمایي المرأة اذا صلت خمسها چې پنځه منځونه کوي وصامت شهرها د رمضان روزې نیسي واحسنت فرجها او وصامت شهرها او پنځه منځونه کوي او د رمضان روزې نیسي واحسنت فرجها او د خپل اندامونو حفاظت کوي واطاعت بعلها او د خاوند تابعداري کوي فلتدخل من اي ابواب الجنه شاءت چې د جنت په کومه دروازه داخليږي نو داخلي شي او الحمدلله زموږ د پښتنو د ښځو دا خصوصیت زموږ د پښتنو ښځې ښه منځونه کوي شکر الحمدلله روجو کې د سړونو ښه تکړه دي نفلونه هم کوي الحمدلله تلاوت د قرآن شریف هم کوي الحمدلله او د خاوند ښه تابعداري چې خاوند ورته وایي داسې به نه دی بلکل پوره د خاوند تابعداري کوي او د خپل وجود هم شکر الحمدلله حفاظت کوي که دا د سکول کې استاده ده په پړوني کې غریبه روانه ده که دا په هسپتال کې نوکره ده په پړوني کې روانه ده مونږ خدا نه وایو مونږ خدا نه وایو چې ښځه نوکري نه کوي بلکل په پرده کې کولی شي زما ماشومان لولونو ته چې سړی سبق کوي نو ښځه ښځه ورته سبق وایي نو ښځه ورته دماغ لور خور له چې سړی علاج کوي ښځه ډاکټره ولې علاج کوي چې ښځه ډاکټر ولې علاج کوي چې لور خور نه دی انجکشن او ډریپ سړی خېږي نو ښځه او که ښځه ولې خېږي مونږ خو وایو چې ښځه په پرده کې تعلیم د دنیا حاصل کړي او دین یې حاصل ښځه په پرده کې سکول ته لاړه شي ښځه په پرده کې ډاکټر هم جوړ شي بغیر د دې نه خو نظام نه چلېږي خدا نه چې ډاکټره ښځه یو زما د ښځې علاج وکړي زما د لور علاج وکړي مونږ خو د پردې قایل الحمدلله نو په پرده کې روانې دي خپل وجودونه الحمدلله پټ دي ښکاره نه دي او د خاوند تابعدار جنت ته به ځي او رسول الله مبارک فرمایي که نه دیوی میں راجی سمو میری مرضی زما وجود و زما مرضی نا 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 وجود دا اللہ دے مرضی بدا چاہی اللہ چی مسلمانی او که کافری یا چی رسقو ہے لپی شوگانو سر اخو سر رو بے کوا زسالو سر بربنڈا کر چی سر خو خی کوا یورپ والا نظام چلے او قبل نظام چلے نستریم سواد تسر سو کالا مخکره التکی یو مولانا صاحب راته خبره کوله د سواد د حالات چې ټیک شونو د انجیوز دا ښځې راوړتې وې نو د انجیوز یو جینۍ وه داسې هغوی خو بربنډې ګرځي که نه بربنډه دا معنا چې دا لسوڼې نی کټ کپس پټونې چولي لاندې خپې ښکاري او دا ساکې ښکاري نو هغه یو بوډۍ ښځه په کور کې ناسته وه هغې سبزي بمزي پرې کوله دا جینۍ وردننه شوه نو جینۍ ورته ویل تورولې دا څه کوې دا سبزي پرې کوم وایي سره کوم وی سره پاره خو زه به مخورم پخه به کوم خاوند به مې مخوري نو زمیندار کور کې غوا په خور ولاړه وه نو دا انجیوز والا جینۍ ورته وایي ای های ترورې ته د غوا کې څه فرق غوا په موږي ولاړه ده په دا کور کې به زړه شي مړه به شي او ته په دا کور کې زړه به شي مړه به شي غوا لرې خاوند ګیا راوړي او پی ته یې او تا لم سبزي راوړي پیدا درناک دي ته غوا کې څه فرق دی نیکبختې بار روزه بازارونه ووینه بار روزه فشارونه ووینه بار روزه په چکر یې لکه وړا ذات کا په کور کې ډوبه ناسته لکه د غوا په شان کور کې به مړه شي ختمه به شي دا خبرې کولې دی که د دې کور والا خره رادر نه شو چې خره رادر نه شو هغه بوډۍ هغه جینۍ ته وایي تاو دې خره کې زه بره دا خره هم ټول اوس په ډېرانونو ګرځي او ته هم ټول اوس په ګنده مجلسونو ګرځي د خره غاړه کې پړې نشته چې کوم دی شپه وکړه او تام چې کوم دی شپه وکړه دې هم بازارونو لیدل او تام ولیدل زمونږ ښځې خرې نه دي ښه الحمدلله دا پاک دامنه دي انشاءالله دا صالح دي انشاءالله دی به د دغې بربنډو ښځو په جال کې نه راځي که خیر انشاءالله هغې خو پرده وایي ظلم دی قرآن وایي قرآن ته ظلم دی هغې وایي نکاح ظلم دی نکاح ظلم قرآن وایي فانکحوا
او بغیر د نکاح نه هغه ته سوې زنا ورته زنا وی نکاح ظلم دی نو چې قران ته ظلم وایي قران ته ظلم دی د خدای نیک بخت دی او ایمون بس صرف د بچو وروړو ماشینونه یوسف ماشاءالله نو زمونږ د خو الحمدلله په خوشاله بچی دي دې خو چې بچی نه کېږي نو تعویذم کوي او دعا کوي او مولا کوي دعا کوي چې مال خدای بچی راکړي ولې دغه بچی به مسلمانی دغه بچی به قران خواني دغه بچی به ذکر کوي دا د مور پلار لپاره ملغلره ده څه دی ملغلره زمونږ د خو شکر الحمدلله او بچی وروړو خوشاليږي او دوی چې وای دا چې څوک دا خبره کوي هغه خدای یادوم چې موږ د ماشینانو نو مراوړه کنه خاون تری و چې یو د لاغه وروړي کړه یو راوړه کنه په خاون باندې دوس عقل دا سود دی مونږ دې له نوې پیدا چې موږ په کور کې کار وکړو خنو مکه وکور کار کوم ځای کار کوي جاس کې نوکر شوي نو د دریو سو د سوړلو خدمت کې د پردو اخر پلار جارو په سره کې دا خیر او کور کې خدمت نه کوي خدمت خدا باندې سود په زور نه خپل بچی دی ولکه خپل خاوند دی ولکه وروړي در په محبت کې په مینه کې په وهلو ټکولو کې زمارو دا یو لوی شوشا زموږ په دې ملک روانه ده او دا بګنده یو څوک دی د بار نه وته انجیوز والا پیسې ورکي دولت ورکي او هغه بربنده یو زناکاری بدعمله دي او هغه دا یو شی خور خور غواړي چې د خزو د سړو تفریقه ختم شي او د خزو نه جامل لرشي بربندي شي او سړو سره یو ځای منډه ترړي وي او یو ځای وسره خپل یارانی دوستانی کوي او زناکاری وسره کوي خدای دې خپشي پروا نشتا کائنات دې خپشي پروا نشتا شریعت تابعداري دې ونکو پروا نشتا او چې زموږ د خوشاله جندا خوشاله جون نه دی ګوري اصل په خدای نه پويږي دا خوشاله جون نه دی خوشاله جندا چې زموږ د پښتنو خدای دې رکړي ان شاء الله حیا او پرده چې خدای کوم شي انسان لا وخت کړی دی هغه کې خیر دی هغه کې برکت دی ان شاء الله عزیز نو بهر کې دې کې څو مازه خبرې د زنانو د پردې او د حقوق پاتې دي که موقع پیښه شونه عند جمعه کې درتبا بیان کوم او موږ الحمدلله دغه خزو ته دا پیغام ورکول غواړو چې که تاسو مسلمانان یې نو د قران د احکامات الله د جون تیر کې د رسول الله مبارک د احکامات الله د جون تیر کې او که تاسو ځان ته مسلمانان وای او د قران ته سپک ګوره د قران تعلیمات ته سپک ګوره د پیغمبر حدیث ته سپک ګوره نو دا نفاق صرف د خپل اسلام د دنه د کفر دی د امریکای ته برتانی د جسم په خیال تکوي مونږ له د خپل خشتما حول مګند کوي دا خشتما حول مونږ له مخربوي ان شاء الله دې خرابولو ته تاسو مونږ نه پرېږدو مونږ د الله او د رسول د احکاماتو سړیم پابندي او خدای پابندي خدای حق ورکړي دي سره خپل حق د ارجح خپل انداز دی د ارجح خپل معیار دی هغه مطابق وجون دی الله یې زموږ د زنانو د حیا او د پردې صادر نصیب کړي او الله یې زموږ د لونه خويندې دا غلط کردار نه او د بدعملونو په امن کې ساتي او کوم خويندې لونه چې زموږ د پردې او د حیا لاندې کوم جون دی الله دې د دنیا او د آخرت د خوشالو کې د مارونو ورځ اخر کې بیا د توي زنانو سره په خپل جون تیروي د شریعت مطابق په جون تیروي او د حیا جون په تیروي په خیر ان شاء الله عزیز مولانا غنی الرحمن صاحب دا زمونږه د شاګرد په موضوع کې دا غلور وفات شوی او د دوره حدیث طالب و الله اکبر نو رب العالمین دې دا هغه ماشوم مغفرت نصیب کړي او لوی صدمه د مولانا غنی الرحمن صاحب ته او دا ټول بچو ته الله صبر ورکړي پس درب استاد بیمار دی زموږ ملکزو استاد ویل پس درب استاد یاسر دی پلان الله دې ولا روح صحت ورکړي الله دې په فضل کې الله دې ولا شفا ورکړي او دا وایي چې زما خور بیمار ده الله دې شفا ورکړي او شلګون کې د ادریس مور وفات شوی ده الله دې مغفرت نصیب کړي او الله دې بیمارانو ته شفا ورکړي دې مرګري وي او بري تزل کېږي الله یې ټول عمر له بوت لګي دعا کې الله زمو په حال او دا بلا یې روا دا دې عمر حیات څخه خبر وکړه عثمانزو مدرسه کې سبا نه بل ورځ د اتوار پر ورځ باندې زمون د دوره حدیث د طالب علمانو دستار بندي ده ټول ته دعوت دی کې شرکت وکړي ها د بخاری شریف اخیری حدیث به کې خیر ان شاء الله او اختتامی دعا به ان شاء الله او دا طالبان دي دا خود پیغمبر مبارک وارثان دي دا غي په خوشالو کې تاسو ځان شریک کې وسره خوشاله کې او دعا مو کې چې الله
په دغه ورځ باندې باران نه کوي الله باران ودرې الله ته موسم ستا لاس کې دی ولیاز او باران ستا په لاس کې دی نو خدای ته باران بند کې او الله زموږ دغه طالبان دا بے کسب سوکا اجزان چې دا یو اتا تکاله تیر کړی دي رب العالمین دا ډک علم سره رونه ډک کې واپس کې د تقوا له رونه ډک کې واپس کې او دې ټول اعمال قبول کې او خدای د درس او تدریس او د علوم د خورولو توفیق ورکړي او چې په جمعاتونو کې وسره چا مدد کړی وي په جمعاتونو کې چا ډوډۍ ورکړي په جمعاتونو کې الله ویلا رزق فراخه کې دا وی د دواړو جهان برکات نصیب وګرځول کې او الله زموږ د څومره دوستان ورونه دي دې د خیر او د عافیت جوړ نصیب کې لری لری زین زموږ د مانځلا بیان لري موږ فرض کېږي خدای درس اورېدو لري خدای دې په جون کې او په یو یو قدم اجرونه او برکتونه ورکړي بیمارانو له شفا ورکړي روغ صحتونه ونه ورکړي او خدای چې چاته څه پریشانې په خوشاله یې بدل کړي الله به اولاد او اولاد ورکړي چا نارینه اولاد دي نارینه اولاد ورکړي خدای زموږ د کشر کل دیندار او صالحان جوړ کړي الله د زنانو په سرونو د حیا او د پردې صادر واچي د بربرتو او د رسوایی نه پابند کې وساتي الله زموږ د بیان چې څوک ګوري او څوک یې اوري بعد ډېر مسافر اوري زنانه اوري خدای جون کې رزق کې مال کې برکتونه واچي او ډېر خیرونه خوشاله نصیب کړي چاته څه پریشانی دی الله تعالی معلوم دي هغه په خوشاله باندې بدل کړي او الله دې خیر وکړي د په خریدا کلمه